أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر سلورما د سپاری رکو نمبر 3 او د سورت رکو نمبر 12 آیت نمبر 111 تا 115 پدې آیتونو کې الله جل شانه د يهودو د عیسیانو او د اهل کتابو بدوالی او د هغوی بد عادتونه ذکر کړي او په يهودو کې چې کوم خلق دي د هغوی صفات ذکر کړي د اهل کتاب داسې خلقو چې دوی په هر وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته د تکلیف رسولو پوره کوشش کولو خو وس به پنه برکیدو او کله به هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته په جنگ کې مخامخ شول او لاس پلاس جنگ براغي نو دوی به بیا تیخ تکولا مسلمانانو سره لاس پلاس جنگ کولو کې مسلمانانو جنگ ته د ټینګي نو سیبا او نه د حضور پاک مقابله ته دوی غاړه کې خودي شو د حضور پاک او د صحابه سره مخ په مخ لاس پلاس جنگونه نشو کوله شابه لګیو د ضرر او د نقصان د رسول کوشش وکول او چې ډیر زیات به وس بر شو نو داخلي هغه بدره دی ویناګانی به کولی نور به په حضور پاک او په صحابه باندې وسنه رسیدو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ته الله تسلی ورکړي مسلمانانو ته لن یضروکم هیڅ چره به د اهل کتاب تاسو ته ضرر او نقصان اون رسي نشي رسول تاسو ته الا اذن مگر که ضرر او نقصان د ترسي نو د جبه هغه بدره دی وینا دي د پجبه باندې به تاسو ته بدر دوی نور ک دوی تاسو سره مخ په مخ باندې جنگ تراغلل نو دوی به د میدان نه او تختی مسلمانانو ته الله تعالی یو رعب او دبدبه ورکړی دا خو که مسلمان خپل مقام او مرتبه او حیثیت پیژندو او دا کافران د دنیا چې څومره دي کدوی مسلمانانو سره مخ په مخ جنگ وکړلو او یو میدان تراغلل او مسلمان په صرف د نعره تکبیر او د الله اکبر چغه والا بس د دیو کافرو د پر د قټه کې کافر دي دیو به تختی دوی بیا میدان کې د ټینګ نه دي که هغوی سره مادي طاقتونه وي او ټیکنالوژي وي ورسره او التناس یو د بټنو جنگ کوي او بټن وخی او په مسلمانانو باندې میزایلونه غورځي نو که مسلمانانو سره هم دغه سي قوت او طاقت وي نو دوی دې په دغه سي حمله وکي او که مسلمانان په مادي او په ټیکنالوژي طاقتونو کې کمزوري وي نو بیا به کافران زور ور وي د دې وجنا سوره توبه کې به بیا راشي الله جل شانه مسلمانانو ته حکم کړی دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو د دې کافرانو د مقابله لپاره تیاری وکړئ سمرم چې تاسو وسو طاقت وي که هغوی ټیکنالوژي حاصلې اټم بم جوړي میزایل جوړي جنگي جهازونه تیاری جوړي نو مسلمانانو تاسو هم تکړه شئ تاسو هم دغه سي ټیکنالوژي دغه سي طاقتونه او دغه سي مادي طاقتونه حاصل کې نو کاغوي تاسو سره په بټنو جنگ کوي تاسو مو سره په بټنو جنگ او کاغوی راضی تاسو ته مخ په مخ باندې نو مخ په مخ خو بیا دا کافران تاسو د مقابله نه دي دوی تاسو ته ضرر نشي رسولي صرف د جبه بدر دی بدرته وي و ان یقاتلوکم کدوی تاسو سره وجنګیدل یولوکم الادبار تاسو ته بشاګان راواړي او به تختی درنا دا کافر مسلمانه ستاده مقابله نه دي ثم لا ينصرون نو مسلمانه کته زړه ورشه په دې کافرانو باندې ورغللی نو دا کافران به او تختی او د دوی د مدد دراتلو د پر بیا سوخ نه وي سوخ به مدد لنه راځي ضربت علیهم الذلة پدې اهل کتاب باندې مسلط کړي شوی دي
مقرر کړی شوی دی ذلت او رسوایی اینما سقفو کم ځای کې چې دوی بوي او کم ځای کې چې بیا دوی موندي شي د الله جل شانه د طرف نه په يهودو باندې په اهل کتاب باندې ذلت او رسوایی مسلط کړی شوی دا الله دوی ذلیل کړی دي دوی تبع عزت چرته ملو نشي دو صورتونه ممکن دي کدا اهل کتاب غواړي د حضور پاک په زمانه کې او کدا غي نه پس چې مونږ ته د عزت ملو شي او دوی ته په دنیا کې د عزت ژوند نصیب شي نو یو صورت دا ممکن دی چې دوی د الله تعالی رسه یعنی قرآن په مضبوطیا سره اونیسی ایمان دی راوړي کلمه دی وای مسلمانان دي شي نو د عزت ژوند به ورته نصیب شي یو دا صورت ممکن دی یو دا چې دوی د خلکو رسه مضبوطه اونیسی د خلکو د رسه مضبوطیا نیولو نه مراد دا دی چې دوی د اسلامی ملکونو سره معاهده وکړي او اسلامی ملکونو سره د دوی لاس نیوو کی د اسلامی ملکونو سره د دوستانه تعلقات جوړ کی نو په داسې صورت کې به بیا دوی د مسلمان د تورې نه په قلار او په امن کې شي مسلمانانو نه د امن اوغواړي مسلمانانو ته د جزیه او ټیکس ورکی نو په داسې صورت کې به بیا دوی د مسلمان د گزار او د تورې او د ټوپک نه او د مسلمان د ډز نه به دوی ته عزت ملو شي په دې وجه باندې مجاهدینو ته او مسلمانانو ته الله حکم کړی دی چې یو داسې اهلی کتاب او کافر چې هغه صرف خپل عبادت کې مشغول دي مسلمان سره جنگ نه کوي مسلمان ته ضرر او نقصان نه رسي دقه زنانه بوډاګان ماشومان معذوره او داسې بیماران چې هغوی د جنگ کول نه وي نو مسلمان ته الله حکم کوي او خاص کر مجاهدینو ته چې داسې کافران به په جنگ کې هم نه وجني هغوی به پرېږدي دوی مه وژنه صرف هغه کافران وژنه هغوی سره جهاد کوه چې هغوی ستا مسلمان ته ضرر او نقصان رسوي تا ته ضرر رسوي تا وجني مسلمانان وجني د مسلمانانو په وطنونو باندې حملې کوي تاسو سره جنگ او قتال کوي نو دقسې کافران ووژنئ او دغسې کافرانو ته بیا عزت به نه نصیب کېږي دوی به د ذلت او د رسوایۍ زندگی تیروي نو په دوو صورتونو کې دوی ته عزت ممکن دی یا خو د کلمه وي مسلمانان دي شي یا د خلکو سره نو که معاهده اسلامي ملکونو سره کوي به په امن کې شي او که اسلامي ملکونو نه علاوه نور کفري ملکونو سره دوی معاهده کوي نو بیا به دوی ته د دنیا عارضي لږ عزت او لږ به ورته د دنیا دولت ملو شي نو په مخ د ځمکه کته د عربستان په خوره باندې دا یو موټی اسرائیل ویني کنه دوی معاهدې کړي دي سیبا د کفارو سره دوی پسې شاته کفري یورپی طاقتونه دي هغوی سره معاهدې کړي دي که دغه یورپی او دغه کفري ملکونه او طاقتونه د دوی نه خپل لاس واغېشتو دوی هیڅ عزت نشته دي د دوی هیڅ طاقت خپل نشته دي سیب که د عربو ملکونه راجمع شول کنه او صرف د خپل تشو متیازو د ناله دا روخ او د خپل ټټخانه دا روخ یې د اسرائیل په طرف باندې کو نو دا به د عربو ملکونو د تشو متیازو کې به دا خلک ډوب شي او لو بشي سیبه دا دومره یو موټی خلک دي خو که دوی دا ټوپونه وخي نو دا د چابې ګوډاګې دي شاته ورپسې نور کفري او نور یورپي ملکونه ورپسې ولاړ دي ورنا پدیو باندې الله ذلت مسلط کړی دي وباءوا بغضب من الله دوی د الله په غضب اخته شوي دي وضربت عليهم المسکنه او په دوی باندې فقیری او مسکینی مسلط کړی شوي ده په ظاهره به دا لږ غوندې کې دولت که تا ته د دوی ښکاري او که د دوی دا طاقتونه تا ته ښکاري دوی پسې شاته نور طاقتونه دي دوی پسې شاته نور کفري ملکونه ولاړ دي که دغه کفري ملکونه ته لاس واخلي دوی به ذلیل او رسوا او مسکینه او فقیره او محتاجه ته به پاتې شي دا ولې الله په دوی باندې د اهل کتاب باندې دا ذلت او رسوایی مسلط کړی دا وی دا په دې وجه باندې ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دوی د الله د آیاتونو نه انکار کولو کفر یې کولو د خپل زمانه پیغمبران یې نه منل او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه او د قران نه هم انکار کولو او صرف په دې بس نه کول ويقتلون الانبیاء بغیر حق دا الله د آیاتونو انکار نه بلکې د دې سره سره د الله حق پیغمبران به هم وجل بغیر حق پنا حق باندې به وجل
ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په دی وجه باندې چې دوی د حد نه تجاوز کولو. نو دا خو هغه بد اهل کتاب دي، په دوی باندې الله په دنیا کې ذلت او رسوایی مسلط کړی دا، آخرت کې خو به ټکانه جهنم وي، دا غي نه خو اخلاصي نشته. آخرت کې خو به همیشه لپاره ذلیل او رسواوي د جهنم په عذابونو کې براگیر وي. البته ټول اهل کتاب یو شانتی نه دي، بعض اهل کتاب داسې مشته چې اغوی په خپل زمانہ کې د تورات او د انجیل په حقیقي معنو کې په هغه باندې عمل کولو، په خپل زده کول او نور ته مخودل. او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی نو په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، نو قرآن یې زده کړلو، ټوله شپه به د قرآن تلاوت کولو. او که نورو اهلی کتاب ور پسې ټوکې مسخریم کولی، د هغوی به پروا نه ساتله، د چا د ملامتیا به پروا نه ساتله، ټوله شپه به د الله تعالی د کتاب د آیاتونو تلاوت کولو او الله ته به سجدی لګولی. او دا هغه خلکو چې د الله په ذات باندې ایمان راوړلو او د قیامت پر ورځ باندې ایمان راوړلو، په خپل نیکی کوله، نور خلک هم دین اسلام طرف ته نیکو طرف ته رابلل، او په خپل به هم ګناه کفر شرک نه کولو، او نور خلق بهم د کفر او د شرک نه منې کول. ويسارعون فی الخیرات، په نیکۍ کې به د یو بل نه مخکې کېدل، د خیر ښېګړې په کارونو کې به د یو بل نه مخکې کېدل. واولئک من الصالحین، او عمدقه خلق د نیکانو نو. دینه مراد هغه صحابه کرام دي چې هغوی اول خو د موسی علیه السلام په دین باندې یا د عیسی علیه السلام په دین باندې، او بیا د حضور پاک باندې ایمان راوړلو، مسلمانان شول. لکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ اول عیسائی مذهب سره تعلق ساتلو، بیا په حضور پاک باندې ایمان راوړلو، مسلمان شو. او داسې نور صحابه چې هغه د اهل کتابو د یهودو نه او بیا په حضور پاک باندې ایمان راوړلو او کلک مسلمانان جوړ شول. نو په دې آیاتونو کې د دغه خلکو فضیلت ذکر شو. الله جل شانه فرمای وما يفعلوا من خیر، دغه اهل کتاب چې ایمان طرف تراغله او مسلمانان شول، دوی چې کوم هم د نیکی کار کوي فلن یکفروه، د دوی د نیکی به بې قدري نه کیږي، قدردانی بکیږي، الله تعالی به ورته دوچن اجر او ثواب ورکی. وجه دا ده چې دوی په خپل زمانه کې د خپل پیغمبر کامل اتباع کوله او د حضور پاک په نبوت باندې هم ایمان راوړو، نو گویا چې دوی د دوو پیغمبرانو اتباع کړی ده، په دوو دینونو باندې په حقیقي معنو کې عمل کړی دي، نو دوی ته به د خپل نیکو اعمالو دوچن اجر او ثواب ورکول کیږي. او الله دا متقیان او دا پرهیزګار ډیر ښه پیژني، نو الله تعالی به ورته د خپل عملونو ښکلی اجر او ثواب او بدلی هم ورکي. لن یضروکم، هیڅ چری بدوی تاسو ته ضرر او تکلیف اون رسی، نشی رسولی تاسو ته هیڅ چری ضرر او تکلیف الا اذن، مگر که صرف د خلی لږ ضرر او تکلیف نو دا به تاسو ته رسی، په خلی باندې به تاسو ته بدی ردی وي. و ان یقاتلوکم، او که چرته دوی او جنګېدل تاسو سره، قتال یو کو تاسو سره، یولوکم الادبار، نو وابړی تاسو د طرف نشاګانی، تاسو ته بشا کی او به تختی تاسو نه پشا باندې، ثم لا ينصرون، بیا به د دوی مدد نشي کولی، هیڅوک به د دوی د مدد دراتلو لپاره نه وي. ضربت علیهم الذلت، مسلط کړي شوی دی په دوی باندې ذلت او رسوایی، اینما ثقفوا، کم ځای کې چې بیا موندي شي دوی، الا مگر که عزت غواړي دوی، بحبل، نو پرسې باندې به ملو شي دوی ته، من الله، د طرف د الله تعالی، یعنی په قرآن پاک باندې یا تداسي مل شي، الا بحبل من الله، که عزت غواړي دوی نو په ذریعه د الله تعالی د طرف نه به ملو شي دوی ته، او هغه ذریعه دا ده چې دوی ایمان راوړي، مسلمانان شي. وحبل من الناس، او پرسه او پداسي رسې باندې من الناس چې د خلکو د طرف نوي، یعنی معاهدیو کې اسلامی ملکونو کې مسلمانانو سره یا نورو کفارو سره، یا تداسي مل شي. وحبل من الناس، او په ذریعه د خلکو د طرف نه، وباء، او اختشوي دي دوی، بغضب من الله، په غضب باندې د طرف د الله تعالی،
وضربت علیهم المسکنۃ او مسلط کړی شوی دی په دوی باندې مسکینی او فقیری او محتاجی ذالک دا په دې وجه باندې بانهم كانوا يكفرون بآیات الله چې دوی کفر کولو په آیاتونو د الله تعالی باندې ويقتلون الانبیاء او قتل ولدی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق سرا ذالک دا پدی وجه باندې بما عصوا په سبب د دوی چې دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او د حد نه تجاوز کولو لیسوا سواء دا تمام اهل کتاب برابر ندی من اهل الكتاب بعض د اهل کتابنا امه هغه دا قائمه چې قائمه ده ولاړه ده په حق لار باندې یتلون آیات الله تلاوت کوي اغوي آیاتونو د الله تعالی لرا انا الليل په وختونو د شپې کې وهم يسجدون او هغوي سجدي کوي يؤمنون بالله دوی ایمان وروړي په ذات د الله تعالی باندې واليوم الآخر او پرواز د آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او خلق ته د نیکه حکم کوي وينهون عن المنکر او خلق منی کوي د ناروا کارونو ويسارعون في الخيرات او هغوی تادی کوي مخکیوالی کوي د یو بلنا د نیکه په کارونو کې واولئک من الصالحین او امدق خلق د نیکانو ندي وما يفعل من خیر او هغه چې دوی یې کوي سکار د خیر او د نیکه فلن یکفروه پس هیڅ چریبا انکار اونکړي شي د دوی دغه نیکه د کارونو نه فلن یکفروه بس هیڅ چریبا ناشکری اونکړي شي د دوی دغه نیکه کارونو فلن یکفروه بس هیڅ چریبا بے قدری اونکړي شي د دوی دغه نیکو عملونو والله علیم بالمتقین او الله تعالی ډیر خپي جنی متقیان لرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.